بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د بازار انجمن دغه فکر کې راووتلو چې دا کوم اعلان شوی دی دې نه څه پوښتنه کړې دی او نه چا څه مشوره کړې دی، خپله سره دا اعلان شوی دی چې بازار بند. مو د وخت ګورنمنټ نه هېڅ نه دا پوښتنه کوم یا خپل برګډیر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې د ما باره خلکو دوی میاشتې لیاره بند وه، تو کله آرډر کړی دی چې پړچنار بازار بند که، نن 2 ګنټې نه کېږي چې د ما لیاره دغه ځای کې بند شوي دی، ته ماته اعلانونه کوې چې بازار بند که. مو دا بازار دا سیاسي بازار نه دی، دا د تجارت ځای دی، داسې کې خوار غریب خپل بچیو ته رزق ګټي. موږ د چا په خولې باندې بازار نه بندوو چې څو پورې تاسو ته د صدر طرفه اعلان نه وي شوی، د چا خبرو کې به نه رسو، د چا به پروا نه کوو ویلې چې دا د تجارت ځای دی، دا د سیاست ځای نه دی. او بله دا دی چې ما دکاندار غلام نه دی، دا آزاد دی. دکاندار چې څه غواړي د دې څه حقوق دي هغه به ګورنمنټ مني، هغه به هر څوک مني. مو تاسو د دکاندارانو په عرض کې دا اعلان دی چې خپل یو اتفاق ساتو، یو اتحاد ساتو. مو بازار کې قومیت نشته دی، فرقوریت نشته دی، مذهبیت نشته دی. مو تاجران یو، دلته به سیکه مزدوري کوي، هندو بیا کوي، هر څوک به کوي. مو تاسو ټول به هغه ته په یو نظر کسو. اوس د بازار کومه مسله دی که هر چا آرډر کړی دی هغو مو نه پوښتنه نه دي کړې. بازار به تاسو بندوو نه، بازار به کلا وي. مو کروڑ باندې کوزه باندې هغه د سدې سیټې نه بهر دی، کپورته باندې هغه د سدې سیټې نه بهر دی. دغه ځای کې نه مو ګورنمنټ ته لاس چولی دی، نه مې اهل تشیع ته لاس چولی دی، نه مو د ګورنمنټ څه بل املاک خراب کړي دي چې دوی دا اعلان وکړو چې بازار بند. دکانداران به کله بازار نه بندوو، د چا دمکي کې به نه رسو چې څو پورې ته مو اعلان نه وي کړی.